السلام علیکم ملګرو. په مولانا طارق جمیل صاحب باندې هم د کرپشن څخه الزامات لګیدل دي. بل طرف ته شیخ رشید په کور باندې هم حمله شوې ده. شیخ رشید چې کم نوکرانو د غي لاسونه خپې مار شوې دي. بل چې د عمران خان کم 190 میلیون کیس کم فارن فاندینګ کیسو د غي حواله سره به هم په دې ویډیو کې تاسو سره اپډیټ شریکيږي. ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله خو به سره د مولانا طارق جمیل صاحب حواله سره دا اپډیټ درکم چې مخکې هم د مولانا طارق جمیل صاحب باندې دا الزام لګیدل چې د مولانا طارق جمیل صاحب په اکاونټ کې 49 ارب کومره روپۍ دی او دا غي د انویسټیګیشن وشي. اوس کم پاکستان کې س نیوز چینل دی الکترونکس میډیا بولزویم چې هغه نیو شو سټي نیوز شو دا خبره کړې چې مولانا طارق جمیل صاحب په اکاونټ کې په کروڑونو روپۍ دي او د مولانا طارق جمیل صاحب د زوی او هاوسینګ سوسایټي هم ده. نو دا یو قسم له پاغه باندې د کرپشن الزام لګیدل دي. ادي حواله سره مولانا طارق جمیل صاحب پورا کلیر خبره وکړه او خو کلیام چیلنج ټول ورکو چې زما د کور دروازې کولو دي کنيب والے که هر څوک 24 غنټې زما د کور دروازه کولو د چې څوک هم انویسټیګیشن کول واړي نو راتلې شي. یو طرف له مولانا طارق جمیل صاحب دا هم ویل چې زما په اکاونټ کې چرته په کروڑونو روپۍ نه دی راغلي. چونکه زه یو غټ بزنسمن سړی تاسو بکتري د مولانا طارق جمیل صاحب خپل برانډ دی او بل مولانا طارق جمیل صاحب پښتي هم مالدار دی. هغه پلار چې کوم غټ زمیدار او چې دغه په خپل علاقې کې چې دغه علاقې کوم خلک ته معلومه چې دغه په خپل علاقې کې ډیر زیات زمکه دی ډیر غټ بزنسمن سړی دیغه دینه علاوه د مولانا طارق جمیل صاحب یو خپل فاونډیشن هم د چپاغي کې هغه ډیرو خلکو مدد هم کوي. یعنی مولانا طارق جمیل صاحب وایي چې زما په اکاونټ کې په کروڑونو روپۍ نشته چې زما یو خپل فاونډیشن دی چې کې مال د دنیا خلک ډونیشن کوي او چې کوم ډونیشن مال راشي او ما غ ټایم زه د اکاونټ نه راوباسم او چې کوم غریب بیوسه خلک دي د ما فاونډیشن په ترو باندې هغه پیسې د هغه خلکو کې تقسیمیږي. بل زما د زوی هاوسینګ سوسایټي هم نشته. زما د کور دروازه 24 غنټې کولو د کنيب ولا راځي چې څوک هم راځي نو معلومات کول شي انویسټیګیشن کول شي. په مولانا طارق جمیل صاحب باندې دا الزام ولې ولګو. تاسو له معلومه چې مولانا طارق جمیل صاحب د عمران خان د حکومت مخ کې صفت کړو چې بیا ډیر زیات په خبره باندې ډیرو خلکو ټارګټ کړو. نن سبا پاکستان کې حالات داسې دي چې څوک صفا خبره کوي او سچا خبره کوي. د عمران خان خبره زنه کوم که اسه هم یو کس سم خبره کوي لکه نن سبا تاسو ګوره گرفتاریان شروع دي چې هغه د عدالت خلاف گرفتاریان شروع دي چې کم پی ډی ایم د کم حکومت ته دغه حواله سره. بل د شیخ رشید په کور باندې هم نن حمله شوی چې چونکه هغه ټایم شیخ رشید په کور کې نو سکیورټي ادارو کې دغه ټایم په دغه تقریبا 80-90 کسانو چې شیخ رشید د خلی خبره ده چې هغه اف سی او د اسلام آباد چې کم پولیسو 80-90 اوس پکې سپینه کپڑا کې کسانو چې زما په کور باندې حمله شو د ما چې کم نوکرانو هغه له لاسونه هم مات کړي ډیره پکې زخمیان کړي هم دي. زما د کور سی سی ټي وي فوټیج چې کم دی هغه هم ځان سره وړل چې مطلب سره ریکارډ پاتې نشي چونکه دغه ټایم ز په کور کې موجود نو مو زما په کور کې ډیر زیات توړ پوړ شوی دی. بل 190 میلیون کیس چې کومه کې عمران خان لره درې ورځې نور هم ضمانت ملو شو. بشرا بیبي نه هم نه بوله انویسټیګیشن کو دا چې کم 190 میلیون کیس حواله سره غي نه هم انویسټیګیشن شو نه بوله دا چې موږ بشرا بیبي گرفتارو نه چونکه موږ صرف او صرف انویسټیګیشن کو. سر ټایم چې بیا عمران خان نه انویسټیګیشن کې دونو بشرا بیبي بهر په گاډي کې ناستا و چې کم د عمران خان خزه ده او بیا چې کله بشرا بیبي نه انویسټیګیشن کې دون عمران خان بهر گاډي کې ناستو دا غي انتظار کولوجی. آی ایم ایف چې کم دی هم د پاکستان په سیاست باندې څه خبرې کړي چې د حواله سره آی ایم ایف دا ویلي دي چې پاکستان کې چې کم مونږ سیاست باندې خبر نه کوو خو مونږ سیاسي حالت په پاکستان کې ګورو. مونږ لخکاری هر څه چې کوم گرفتاریان روان دي د عدالت خلاف فیصله کیږي. عدالت یو فیصله کوي او چې کوم حکومت تیغه بل فیصله کوي نو دا هر څه مونږ لخکاری. نو دا یو شاړه غونتی ویډیو په دې ویډیو کې د مولانا طارق جمیل صاحب حواله سره هم تاسو له اپډیټ درکو. د شیخ رشید صاحب په کور باندې چې کومه حمله شوی و هغه حواله سره هم اپډیټ د 190 میلیون کیس حواله سره هم سناسه اپډیټ تاسو سره ما په دې ویډیو کې شریک کړو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.